الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. البته زمونږ په دې علاقه کې چې کم د تراوسه کم ظلم د علما کوي او د خلک یې کوي نو د هغې نه توبه ایستل پکار دي. لکه مثال منګه هغه مولا پسې تراوله ځو یو کیلومیټر مزل پسې کو چې څو کوي او 15 منټه د دې امام نه لږ مخکې ختموي. دا کوو که نه کوو؟ دلته په 40 منټ کې کېږي مثال کې، او په هغه کوز جومات کې په 25 منټ کې کېږي. ټول خلک هغه 25 منټ لري. نو تراویح څنګه کوو؟ دا سیلانې موږ هم کړي دي. موږ ته پخوا داسې دغه نه و چې نوي نوي طالبان نو موږ به دې ګړۍ ته کتل 22 منټ 23 منټ. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. دا څه شو؟ دا خو لمونځ نه شو، په دا خو الله ډول قبلوي نه. داسې منځونه الله نه قبلوي. او ته د الله د رضا کولو دپاره عبادت کوې نو پکار دا ده چې بیا صحیح عبادت شروع کړي. یو ملګري خبره کوله وی مثال کې یو وکیل جج ته ودرېږي په دې کچرو کې، څونه پښکوري وایي جج صاحب دا چل دی او دا چل دی محترم او جي او سر او کله دا ورته وایي که نه وایي؟ نو چې جج ته ولاړې نو څونه په احترام ولاړې، او چې الله ته ودرېږي نو ته جج ته ودرېږه چې زما دې کس دا چل کړی دا جج به ته وایي زه خدای دې خوار که ته اوس ما ته دا خبرو چله ولې زده کړه. نو دا کم ظلم چې د دې عبادت سره په دې رجوع کې دا خلک کوي نو د دې نه توبه ایستل پکار دي. څنګه به توبه وباسئ؟ سوچ کوه چې کم خوش آوازه قاري او چا صحیح تلفظ باندې مونځ کوو او په کم جومات کې صحیح رکوع صحیح سجده کېده، بس محنت وکړه هغې جومات ته ځان رسوه چې هغې علماو ته پته ولګي چې څوک یې په 20 منټو په 15 منټه کې کوي چې هلکه د خلکو خو زه پرېښودم، نو هغه به مجبوره شي نو بیا به صحیح تراویح شروع کړي. دا مجاهده به کوو که نه بیا کوو؟